أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ګرانو محترمو مسلمانانو ورونو، زه په دې نننۍ کلیپ کې یو ډیر اسانه او د ثواب څخه ډک درود شریف درښیم، نو لہذا باید چې دغه درود شریف ښه په یاد کو او بیا د خپل ځان دپاره په هغه وخت کې معمول وګرځوو، نو دا به په ورځ د قیامت زموږ دپاره بیا د نجات ذریعه جوړیږي. چې د هغه درود شریف د فضیلت په باره کې حضرت علامه امام الحافظ المورخ محمد ابن عبد الرحمن السخاوي رحمه الله تعالی په خپل کتاب القول البديع په 399 نمبر صفحه او 400 نمبر صفحه کې دوه حدیث راوړي. یو روایت د حضرت ابي هريره رضی الله تعالی عنه څخه دی او بل روایت د حضرت سهل بن عبد الله رضی الله تعالی عنه څخه دی. وایي چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو څوک په ورځ د جمعې د مازدیګر د لمانځه څخه وروسته پر هغه ځای باندې ناست دي 80 واره د درود شریف وایي. درود شریف زه درښیم، په دا سکرین باندې هم درته لیکم چې دغه درود شریف 80 واره مازدیګر د لمانځه بعد څوک وایي، نو الله جل جلاله به د 80 کالو ګناه معاف کړي او د 80 کالو ثوابونه او عبادتونه به د په عملنامه کې ولیکي. دغه رنګه بیا حضرت سهل بن عبد الله رضی الله تعالی عنه فرمایي چې یو څوک د جمعې په ورځ باندې وروسته تر مازدیګر تر لمانځه دغه درود شریف وایي 80 واره، نو الله جل جلاله به د 80 کالو ګناه ور معاف کړي. اوس په دغه حدیث په دغه روایت کې بیا چې د ځای قید نشته چې پر هغه ځای باندې بکښینی نه د مازدیګر تر لمانځه بعد دی وایي، هغه که په دغه ځای باندې ناست دي او که ولاړ شي په کمره کې وایي، په کور کې وایي، صرف د ماښام د لمانځه څخه مخکې به وایي، د ماښام د لمانځه څخه مخکې او د مازدیګر د لمانځه څخه بعد کې که پر هغه ځای باندې کښیني ووایي او که ولاړ شي بل ځای ووایي 80 واره چې دا ووایي، الله جل جلاله به د 80 کالو ګناه ور معاف کړي او د 80 کاله عبادتونه به الله جل جلاله د په عملنامه کې ولیکي. چې هغه درود شریف دا دی: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. دغه درود شریف دی دا چې 80 واره ووایه، الله جل جلاله به د 80 کالو ګناهونه در معاف کړي او د 80 کالو عبادتونه به د الله جل جلاله په عملنامه کې ولیکي. حالانکه دا اوس تقریبا یو پاو نه خوري، 20 منټه به نه خوري، لیکن دومره عظیم ثوابونه دي. اوس دا موږ نه کوو، باید دغه رقم کارونه کوو چې هغه زموږ لپاره سبا د نجات ذریعه جوړه سي. لہذا وخت مه ضایع کوئ، وخت یو ډېره عظیمه سرمایه ده چې الله جل جلاله موږ ته راکړې ده. بیا به د مرګ ما بعد به یو سیکنډ زندگی به غواړو، الله جل جلاله به بیا وایي زندگی نسته، زندگی هغه وه چې ما درکړې وه بس، و زندگی نسته. هغه تا په خندا و، په فیسک و، په جور و، په مجلسو و، په غیبتو و، په دې کې راتېره کړه، لہذا بیا زندگی نسته. زندگی یې واره د دې زندګۍ څخه پیدا واخلئ، د زندگی څخه خپل مقصد حاصل کړئ، کنې ور نه بیا به په ورځ د قیامت په یو سیکنډ پس به بیا ارمان کوو، بیا به هغه نه راته میلاویږي، په یو سیکنډ پس به بیا ارمان کوو. وخت مه ضایع کوئ، دا وخت یو ډېره عظیمه سرمایه ده چې الله جل جلاله موږ ته راکړې ده. نو لہذا چې کوشش مې کېږي دغه درود شریف چې دی ډېر وایست او چې کوشش مې کېږي زما چې کوم دغه بیان دی، دا کلیپ دی، دا تر نور مسلمانانو پورې هم ورسوئ. سبا که موږ مړه یو که ژوندي یو، هغه ثوابونه بیا په موږ پسې لیکل کېږي چې کوم څوک بیا د دې څخه فایده واخلي او بیا دا شی وایي، فایده بیا موږ ته رارسېږي، ثوابونه بیا موږ ته رارسېږي که موږ مړه یو که ژوندي یو. نو بس الله تعالی دې پر دې خبرو باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. وما علی الا البلاغ المبین.